د باجوړ چې کوم هډ کوارټر هسپتال دی د هغې مخې ته موجود یو. څنګه تاسو ته معلومه ده د اوس نه تقریبا نیمه ګنټه مخکې دلته د جمعیت علما اسلام یو انتخابي جلسه وه، هغې کې بلاست شوی دی. د اوسه پورې افیشل چې کوم اپډیټس دي هغه مخې ته نه دي راغلي، خو د ریسکیو چې کومه وینا ده د هغې مطابق 40 کسان زخمیان دي، خو چې عام خلک کوم دي د هغې وینا دا ده چې د زخمیانو تعداد 100 نه زیات دی او د دې نه علاوه یو شمېر خلک داسې دي چې هغوی په دغه دماکې کې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی. موږ سره د دغې دماکې کې یا په هغه ټایم چې کوم موجود یو عیني شاهد دی هغه را سره موجود دی، د سره خبرې کوو. ورور مې خپل تعارف را سره وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کلیواله زما رحیم شاه نوم دی، زه د باجوړ برنګ علاقې اوسیدونکی یم او جمعیت علما اسلام سره موږ تعلق لرو. موږ سره پوره ګاډي والا ملګري هلته موږ په یو ځای باندې د روټۍ پروګرام وکړ او هغوی ویل چې پروګرام جوړ شوی دی باجوړ په علاقه باندې، د هغې کې غړ علما راځي او انشاءالله د هغوی سره به ملاقات کېږي. نو ډېره ښه خبره ده چې موږ څومره کسان موجود و دغه جلسه کې؟ په دغه جلسه کې تقریبا چې تقریبا 4-5 کسان داسې موجود وو. کرسۍ تیارې ډکې شوې، هغې نه پسې نورې کرسۍ راوغوښتې، نو معلومه شوه چې خلک ډېر زیات وو. څومره ټایم شوی و چې د هغې نه وروسته دغه دماکه وشوه؟ تاسو ته څنګه پته ولګېده؟ تقریبا چې شوي وو داسې ګنټه یوه نیمه ګنټه خو شوې وه، دا چې 15 بیانات پکې وشو، نظم پکې وشو. نو هغې نه پس پکې چې کوم مشران راغله او موجود شو، عبدالرشید صاحب کې چې کله راغلی په سټیج موجود شو، نو د هغې نه پس بیا موږ پوښیني بس یو درس شوی دی، دغه ټیم نه پس دماکه شوې ده. درز نه وروستو تاسو څه ولیدل خپلو سترګو باندې؟ خپلو سترګو باندې دغه ټیم کې چې کله درز وشو نو ما خپل ذهن کې دا راغله چې چاډز وکړو، صرف زه لګېدلی یم. هغې نه پس موږ پسېدلي څنګ ته یو سیډ او بل سیډ خپل ملګري ناست، خو ما ته پته نه ده لګېدلې. په دغه ټیم کې موږ یو سیډ واخیسته چې هغه سیډ کې بیا موږ ودرېدو د یو دغه سره، نو هلته څه ډزې مزې کېدې، خو موږ ویل که دلته دغه و نو بیا بل ځای اختیار کوو. خو هلته بیا غلی غلیا شو، زه واپس خپل ځای ته رالم، زما نه خپله ټوپۍ لوېدلې وه، نو هغه مې وکته، هغه پیدا شو. بس مخامخ خو چې کوم نو د چا سرونه پراته وو، د چا خپې پرتې وي، چا صرف لاسونه، په چا پسې سرونه نه وو، تنې پرتې وي، خو شهیدان ډېر زیات موجود وو. څومره زخمیان یا مړي ستاسو په خیال کې شوي دي؟ یاره زما ذهن مطابق چې تقریبا چې د 100 نه خو مړي اوښتي دي او زخمیان خو ډېر زیات وو. کتونکو دغه بلاست چې کوم دی د اوس نه لږ ساعت مخکې وشو د جمعیت علما اسلام چې کوم د صوبایي اسمبلی PK-19 د هغې امیدوار دی، د هغې دغه انتخابي جلسه وه، په هغې کې بلاست شوی دی. یو شمېر خلک چې کوم دي هغه په دغه دماکه کې زخمیان دي. د اوسه پورې چې کومې د سکیورټي ذریعې دي د هغې دغه مخې ته نه دی راغلی، موقف مخې ته نه دی راغلی چې آیا دغه خودکش دماکه وه یا بم بلاست دی، او څومره تعداد په دغه کې وژلی شوي دي او څومره په دغه دماکه کې زخمیان دي. څه چې هم اپډیټس نوي راځي هغه به موږ تاسو سره شریکوو.